السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام محترم مسلمانانو ورونو، نن تاسو ته زه د صدقې فطر د سرسایې متعلق بعضې ضروري مسایل بیانول غواړم. رمضان المبارک اخري شپې ورځې دي، په دې کې د اعمالو نورم خصوصي اهتمام پکار دی. زما محترمو، په رمضان المبارک کې د بدني اعمالو سره سره د عباداتو سره سره مالی عبادات هغه کیږي او په هغې کې یو سرسایه ده. سرسایه دې ته ویلی کېږي چې انسان د روژې د کلاوېدلو یا د روژې په اختتام کې چې کله روژه ختمېدو کې شي، د هغې په خوشحالۍ کې او د الله تبارک وتعالی تر شکرې په طور باندې یو عمل مالی ادا کېږي، هغې ته سرسایه ویلی کېږي. سرسایي وخت دا د اختر د سحر نه شروع کېږي، یعنی د سحر د سحري نه پس دا وخت شروع کیږي او د اختر د مانځه پورې وي. د اختر د مانځه نه پس هم سرسایه ادا کیږي، خو هغه ثواب چې کوم د سرسایې مقرر دی نفلي صدقه وګرځي، خو هغه اجر نه میلاویږي. دې د وجې صحابه کرامو به په رمضان المبارک په آخري شپو ورځو کې دا سرسایه ادا کوله، دې دپاره چې هغه غربا فقرا د هغوی په کورونو کې خوشحالي هغه راشي. دریم زما محترمو، سرسایې مقصد څه دی؟ سرسایي مقصد دا دی چې مونږ او تاسو چې کوم د رمضان المبارک په میاشت کې روژې ونیسو، نو د هغه روژو کې مونږ نه بعض اوقات ډېر کوتاهانې وشي. اما محترمو، د روژې چې کوم څیزونو سره روژه ماتېږي، د هغې څیزونو خو مونږ اهتمام کوو، د هغې نه خو ځان بچ کوو. که هغه خوراک څښاک دی، که هغه خپلې بیبي ته نږدې کېدل، د هغې نه مونږ خصوصا بچ کېدو زیات تر خیال ساتو. خو ډېر داسې څیزونه دي چې د هغې نه مونږ ځان نه بچ کوو. په هغې کې که تاسو وګورئ بېکاره فضول خبرې داسې مجالسو کې ناسته چې کوم لایعنی وي، او دغه شانتې ډېر داسې زموږ د لاسو پښو د سترګو د ژبې نه داسې اعمال وشي چې هغه د روژې د روحانیت د نقصان نه صحیح هغه متاثره کوي. الله تبارک وتعالی دې د وجې دا مالی عبادت حضور علیه الصلاۃ والسلام په موږ تاسو باندې واجب ګرځول. عبدالله ابن عباس فرمایي حضور علیه الصلاۃ والسلام صدقې فطر سرسایه دا ضروري ګرځولې ده، دې دپاره چې مونږ او تاسو د هغه لغو د بېحیایي خبرو نه چې کوم د پاکیزګۍ ذریعه ده او هغې د وجې مونږ او تاسو د دې سرسایې د وجې د هغه بېحیایي او د لغو کارونو نه هغه بچ شو او هغه مونږ ته د هغې نه د پاکیزګۍ ذریعه جوړه شي. دویم دا چې د هغو غربا فقراو د مسکینانو د کمزورو خلکو په کور کې لږ خوشحالي راشي، رونق راشي، چې کوم څنګه موږ اختر مناو، خوشحالي مناو، چې د هغوی په کورونو کې د خوراک انتظام وشي. دا زما محترم الدین حدیث نه معلومیږي چې دوه مقاصد هغه د سرسایي دي. یو دا چې کومه کوتاهي هم نه شوي د رمضان کې هغې تلافي وشي، او دویم د دې غربا فقرا په کور کې خوشحالي راشي. زما محترمو، د سرسایي حکم څه دی؟ سرسایه صحابه فرمایي، د عبدالله ابن عمر صاحب روایت دی چې حضور علیه صلات والسلام یو منادي واستول په مدینې منورې په لارو کوڅو کې هغه اعلان وکړو چې سرسایه په تاسو باندې واجبه ده، که هغه ښځه ده، که سړی دی، که آزاد دی، که غلام دی، که بالغه دی، که نابالغه دی. اوس صدقې فطر یا سرسایه په چا باندې واجبه ده؟ دا په هر هغه عاقل بالغ مسلمان ښځه سړي باندې واجبه ده چې کوم په اختر په سحر باندې د خپل ذاتی کور، د ګاډي، د ضروري چې کوم د دې زیر استعمال کپړې استعمال څیزونه د هغې نه علاوه د 52 توله چاندۍ برابر د سره پیسې وي یا سامان وي، نو په ده باندې دا سرسایه دا واجب ګرځي. نو دې د وجې زما محترمو، هر سړي د پکار دي چې هغه د خپلو بچو د طرف هم دا سرسایه ادا کړي، د خپل اهل و عیال د طرفه دا ادا کړي. بل زما محترم یو غټه غلط فهمي دا وي، ډېر خلک وایي یاره چې چا روژه نه وي نو هغه باندې سرسایه نشته. دا یو غلط فهمي ده. سرسایه ځان ته عبادت دی. نو دې د وجې چې کوم سړي که روژه نه نیولي د وجوهاتو د وجې، یا په سفر کې دی، یا دی په بیمار دی، یا یو سړی بوډا دی ډېر کمزوری دی، نو د دې د وجې په ده باندې سرسایه هغه نه ختمیږي، بلکې دی به سرسایه باقاعده ادا کوي. بل زما محترمو، د صدقې فطر مقدار څه دی؟ د حضور علیه صلات والسلام د احادیثو په رڼا کې 4 اجناسو کې صدقې فطر سرسایه هغه لازم ګرځولې شوي ده. یو غنم دی، بل کجوره، دریم جوار، جو او څلورم کشمش. په دې څلورو کې په غنمو کې
په نصف سا کې دا لازمه ګرځولې شوې ده واجبه. نصف سا تقریبا په کم 2 سیره غنم برابر راځي. نن سبا علماء کرامو زموږ د علاقې مطابق 300 روپۍ هغه سرسایه هغه مقرر کړې ده. زما محترم سرسایه ته هر چاته ورکولی شي. هر هغه کس چې کوم د زکات مستحق دی هغه ته سرسایه هم ورکولی شي. دغه شاید په کورونو کې ډېر غربا فقرا کار کوي، خادمان کار کوي، خادمانې کار کوي، ته هغوی ته هم ورکولی شي چې هغوی حقداري وي او صاحب نصاب نه وي. دغه شانتي مدارسو ته هم ورکولی شي چې دغه هغې کې د بچیانو تعلیم او تربیت کیږي، د هغې ته علوم دینیه زده کړه کیږي کې غربا فقرا وي. زما محترمو دا د سرسایې اهم مسایل دي. مونږ تاسو ته پکار دي چې د اختر نه مخکې د دې ادایګي وکړو. ځکه د حضور علیه السلام د صحابو د عملو نو مونږ ته په دې باندې عمل پکار دی چې زموږ غربا او فقرا او کمزورو خلکو په کورونو کې هم د اختر د ورځې انتظام وشي او هغوی دا خوشحالي مونږ سره مناو کړي. الله تبارک وتعالی په دې باندې مونږ تاسو سره عمل کولو توفیق راکړي. وما علینا الا البلاغ.